مختصر غوندي کې درته وایم چې بیت الله څنګه تعمیر شو، بیت الله په وجود کې څنګه راغلی او تر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه پورې د بیت الله نقشه څنګه وا. مختصر ځکه ټایم کم دی، مخکې سبقونه ډیر پاتې دي. نو اولنې تفسیر سراج المنیر هغه ذکر کړی دی چې اول بیت الله شریف الله جل جلاله په خپل جوړ کړی دی او دا د اوبو د پاسه الله جل جلاله کله چې اسمانونه په ځمکه پیدا کړل، د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نه 2000 سال مخکې بیت الله شریف الله جوړ کو، پیدا کړ. وکانت زبدة بیضاء علی وجه الماء، د اوبو د پاسه د زګ په شکل کې که تاسو خیال وکړئ د اوبو باندې چې کله دا زګ راشي که نه داسې پوکڼۍ غوندې کېوي، دغه شانتې د اوبو د پاسه بیت الله شریف اولنی تعمیر الله رب العزت په خپل قدرت او خپل حکم سره داسې کړی. او بیا فدحیت الارض من تحتها ثم بناها الملائکه، بیا ازمکه د دین وروستو غوړولی شوه. بیا دویم ځل تعمیر د بیت الله هغه فرشتو کړی دی د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې. او بیا دریم ځل تعمیر حضرت آدم علیه السلام د بیت الله شریف کړی. بیا د آدم علیه السلام د تعمیر نه وروستو د بیت الله شریف تعمیر حضرت شیس علیه السلام کړی. کله چې شیس علیه السلام بیت الله شریف تعمیر کو، د دین وروستو ثم رفعت تلک التعمیر الى السماء، بیا دغه تعمیر دغه بیت الله اسمان ته اوچت شوی دی. څلورم ځل تعمیر بیا د نوح علیه السلام د طوفان وروستو حضرت ابراهیم علیه السلام کړی. بیت الله بیا څلورم ځل حضرت ابراهیم علیه السلام کړی. کله چې طوفان نوح کې د بیت الله شریف نقشه ورانه شوه او حضرت ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف کې دوه ورونه جوړ کړي، یو مغرب طرف ته یو مشرق طرف ته، او ځمکې سره متصل دواړه ورونه وو. په یو باندې به خلک راننوتل، په بل باندې وتل وایي. بیا پنځمه پیره باندې جرهم قبیلې دا بیت الله شریف تعمیر کړی او جوړ کړی. بیا عمالقه دا جوړ کړی. کله چې د جرهم قبیلې نه وروستو سیلاب راغی که نه او بیت الله شریف وران شو، نو بیا عمالقه هغوی دا بیت الله شریف دا جوړ کړی. بیا د دې نه وروستو فبناها قریش ولكن ضاقت عليهم النفقه، بیا د دې نه وروستو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې قریش خاندان قریش قبیلې والا د بیت الله شریف تعمیر کړو. خو لیکن قریشو سره پیسې کمې وي، کمې پیسې وي. نو دا حتیم چې کوم تاسو وینئ بیت الله شریف مخې ته چې کوم حتیم شریف دی که نه، نو قریشو پیسې دونه وي چې هغه صرف د موجوده بیت الله شریف جوړ شو، بهر دیوالونه نه رسېدل، لکه پیسې کم وي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نا وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشة لولا ان قومك، اے عائشی کچری استادی قوم ان قومك حدیث عهد بجاہلیت لأمرت بالبیت فهدم فادخلت فيه ما اخرج منه. وای کدی قوم د اختلاف ویره زما سره نه وي او زه په دین نه یریدم چې دا خلک به اختلاف وکړي، نو ما بیت الله شریف بیا په پخوانۍ نقشې باندې جوړ کړی. دا کوم حتیم شریف چې د دین ویستې شوی دا ما پکې دا دننه کړی او اقا شانتی دروازې به ما پکې جوړ کړي، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دو دروازې جوړ کړي ځمکې سره متصل، مغرب طرف ته یو مشرق طرف ته. بیا د دین وروستو
عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې بیت الله شریف وران کو، بیا د ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړ کو. څنګه چې پیغمبر علیه السلام غوښتل کنه حتیم شریف پکې بند کو، ټول یو بیت الله جوړ کو. بیا چې کله عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ حجاج ولګېدو، هغه شهید کو. نو بیا حجاج ولګېدو، بیت الله شریف دوباره بیا هغه قریشو په نقشې باندې جوړ کو. بیا کله چې عبدالملک بادشاه شو، هغه بیا اجلاس راوغوښتو، خلک راغونډ کړل علما، او په هغې کې امام مالک رحمه الله هم ناست. او امام مالک رحمه الله ته وی چې زه بیت الله شریف ورانوم، څنګه چې د پیغمبر علیه السلام خواهش وو په هغه طریقه زه به دوباره جوړوم. ده نو امام مالک رحمه الله ورته وی چې داسې مه کوه، ځکه بیا بهر یو بادشاه به راځي او څوک به بیت الله په یو نقشه جوړی، څوک به د ابراهیم علیه السلام په نقشه جوړی، څوک به د قریشو په نقشه. د دې نه به یو هسې یو کهیل به جوړ شي او د بیت الله هغه هتک او د هغه ګستاخۍ کې به راشو، د دې نه قرار شي. بس دغه حال باندې به بیت الله شریف تر نن تاریخه پورې پاتې شو. او دې کې هم د الله تعالی راضي که نه. تاسو خیال وکړئ، ملا علی قاری رحمه الله هغه ذکر کړي دي، وی فيه رحمت عظیمة من الله تعالی بأن ترک الحتیم للغرباء. وی دا الله تعالی پر غریبانانو باندې یو لوی رحمت دی، یو لوی انعام دی. ځکه بیت الله ته خو دننه بادشاهان خلک ځي که نه، خیال هم دی غربا څوک دننه کوي. نو بس دا د غریبانانو دپاره یو لوی رحمت دی د الله چې لاړ شي هلته کې بیت حتیم شریف کې نفل وکړي او ودرېږي، د خپل د زړه هغه خواهش یې پوره کړي. نو دا مختصر تاریخ د بیت الله شریف و چې دا په دې طریقه باندې د تعمیر شوی او دا جوړ شوی و. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. بشکه اولنې کور چې ښودلی شوی دی د خلکو د ثواب دپاره، وضع للناس، وضع للناس د خلکو د ثواب دپاره، چې اولنې کور تعمیر شوی او د خلکو د بقا دپاره او د خلکو د امن دپاره چې اولنې کور تیار شوی دی که نه، هغه بیت الله شریف دی کوم چې په مکه مکرمه کې ده. مبارکن دا ډېر